بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر حال میں انصاف والا ہے۔ خلاصہ دادا چې دا منافقینو مثال الله رب العزت په دې کې بیان کړی دی، اور الله فرمایي چې دا وړاندې دي کاڼه دي اور په سترګو نه ویني، په غوږو نه اوري، په ژبه باندې حق نه وایي، اور نه دا واپس د الله لارې راتلی سي۔ الله چې خپل د درباره څخه څوک یې ور وشړي، بیا د الله دربار له هغه نسي راتللی۔ بیا الله رب العزت یو مثال ورکړي، لکه د اسمانه څخه چې باران راوریږي نو بیا په هغه کې بجلی هم وي، اوازونه هم وي، اور په هغه کې سخت قسم رڼاوې هم وي۔ نو الله رب العزت فرمایي دا منافقین هم دغسې دي چې کله قرآن را نازلیږي پر دې باندې د غیر سخت حالات وي، تور شپه هم وي، پر دې باندې د بجلی اوازونه هم وي، اور دغه رقم پر دې باندې سخت حالات را روان وي۔ نو الله وایي د دې خپل په غوږو کې ګوتې واچي چې د حق خبرې نه اوري، اور الله رب العزت د دې هر څه څخه واقف دی۔ بیا الله رب العزت مخته فرمایي که الله وغواړي نو دې ته الله رب العزت هر قسم عذاب ورکولی سي، د دې سترګې هم ختمولی سي، غوږونه هم ختمولی سي۔ اللہ رب العزت پر ہر شے باندې قادر دی۔ یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب